बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीम खान ستاسو د راتللو ډیره شکریا. زه نیو الپیشاور پراپرټي ډیلر حاجي عبدالرحمن صدر حاجي عبدالرحمن ما نن چې موږ راټول شوي یو په یو اهم مسله کې چې هغه د خانقاه شته. دلته موږ سره کم سے کم په دې ټون ون کې څه 250-300 پورې پراپرټي ډیلران دي چې ټول کم رجسټر شوي دي او هغه حکومت له په ډېر غټ تعداد باندې ټیکس ورکوي. نن هغه پراپرټي ډیلران چې کوم دي فریادي دي او دا ټول فریاد موږ له راوړي چې دا موږ صدر له لاړ شو یا زموږ جنرال سیکرټري علنزیب خان ته ورشو هغه فریاد ورته وکړو. لیکن زه د حکومت نه یو درخواست هم ورته کوم، احتجاج هم کوم او سوال هم ورته کوم چې حکومت ته زه دومره غټ تعداد باندې ټیکس هم ورکوم، حکومت سره شانه په شانه هم ولاړ یم او بیا هم هغه زموږ فریاد نه اوري. زه یو قانوني آئیني یو حق لرم چې زه حکومت ته خپل یو درخواست وړاندې کړم او کم چې زموږ په دې علاقه باندې خانقاه یو کال قانون لګېدلی دی چې د هغې هېڅ علاج نشته. کومې بیارې شو کوي نو دا د یو خو اسانه کی بل لکه اټومیټیکلی چې دی نو لکه د نادره په ریکارډ کې چې دی د هر سړي یو شناخت شته. بل لکه مطلب دا دی چې دلته کې انټیلیجنس ادارې موجود دي، د هر سړي په تاڼه کې ریکارډ شته دی. لکه دا د ګوري چې به مطلب دا دی چې دا سړی څه کار کوي، دا پیسې د کم ځای نه راوړي دي. الریډي دا د انټیلیجنس ادارو کار دی، دا ډیلر کار خو نه دی چې ډیلر د راشي وروره د یو سړي نه د کوېسچن یې کوي، سوال نه پیدا کېږي چې مال هغه سړی بیا راشي خو دوی ورولو. نو لکه موږ دا غوښتنه کوو د مرکزي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه چې دا کومه سوالنامه ده د اف بي آر د طرف نه ایشو شوې ده. نو چونکې زموږ په دې باندې چې دی نو برپور چې دی نو زموږ په دې احتجاج دی او موږ غوښتنه کوو چې دا د اسانه کړی شي او دا ډیلران چې څونه تنظیمونه د پاکستان په سطح دي د کېنئ نو هغسې یو ترتیب دی جوړ کړي چې هغه مطلب دا موږ ته په خرید و فروخت کې مشکلات هم نه جوړوي او مطلب دا او زموږ چې کوم ګاګ ته نه به موږ مطلب زم نه نو دغه زموږ د ایس او پیز د دې باره کې راته تاسو دا ونه ویلې چې داسې ده چې د پټواریانو دپاره او عوامو دپاره خو کلي کچېري جوړه شوي په میاشت کې یو ځل یا 15 ورځې پس یو ځل جوړېږي. نو د هغې خو به څه نه څه فایده یي که نه تاسو د دې څومره آل پراپرټي ډیلر والا دي یا نور داسې عوام دي هغې له خو به څه فایده ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شوکت خان د کومه کولي کچري باره کې چې تاسو سوال وکړو دا ډېر ښایسته سوال وکړو، خو مطلب دا دی چې هغه وخت سره چې دی ډي سي هم ناستي، کمیشنران هم ناستي، دا پټواریان هم ناستي. زه خو وایم چې دا هغه وخت سره چې دی د خلکو یو انبار راوړی چې موږ ته دا تکلیف دی، دا دغه دی، دا د پټواري طرف نه ماله دا دی، دا د فرد باره کې دی، دا دغه دی. هغه وخت سره چې دی هغه ټول زموږ کوم دغه ناستي انتظامیه دغه خو په هغې باندې هېڅ دغه نه کېږي. لکه مطلب دا دی چې هغه ماته څومره ملګري راغلي چې ما یو دا شکایت ورکړی او هغه ورکړی څه پابندي یو دغه یا دا